वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात की खूरी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात की खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। नन 21वां दिन द मुतासो दरने दे सागा के पजरुन तादाद मंद आवाम इलाके खल्क मौजूद दी। हुकूमतना इंतजामियाना सिर्फ यो मुतलबा कई मुतलबा द खपल हक दे ज खपल हक غواړم کوم 18 کالونه ما سره زیاتی روان دی 18 کاله مو په هر فارم باندې کاغه د قبایلی جرګه دی کاغه APA جرګه دی کاغه کمشنر دی کاغه فاټا ټریبونل دی کاغه های کورټ دی د ټولو باندې د ټولو فارم ما په حق کې فیصله وکړه و 18 کالونه زه لګیا یم زما سره د مهرباني وکړی شي زیاتی بند کړلی شي ما په ځمکې باندې د غیر قومونو آبادی بند کړلی شي ما متنازع ځمکې باندې باوجود دی چې های کورټ پورې هر فرم باندې ما حق کې فیصله شوي دی ما په خاورې باندې ما په ځمکې باندې د انتظامیه په سرپرستي کې ولې چې قانون کوم ځای کې موجود وي بیا هغه ځای کې خلک عوامو نه ګیله نه کوي هغه ذاتي ګیله بیا د خلکو نه کوي خلک به قبضه کوي خلک به زیاتی کوي د انتظامیه او د قانون دا ذمهداري جوړیږي چې ظالم ظلم نه ویسار کا او مظلوم ته خپل حق ورکا خو چونکې 18 کالونه ما سره قانون او انتظامیه ظلم کوي او ظلم سره روان دی 18 کالو کې ما هر فرم باندې کاغه درخواست دی کاغه فریاد دی کاغه اپیل دی او کاغه دلیل دی هر میدان کې ما ګټلې دی هر فرم ته لاړم خو ما ته هېڅ چېرته انصاف میلاو نه شو شپږ میاشتې مخکې د اپریل په اخري ورځو کې هر فرم باندې خپل فریاد کړی دی چا ورسره وعدې کړي وي هغه ته خپله وعده یا دهني ورکړي چې مهرباني وکړه ما پر امن کوم دی خپله قانوني حق غواړم ما ته راکړه خو افسوس زه د پاکستان باشنده یم ما سره د پاکستان شناختي کارت دی حکومت کوي چې ټول پاکستان کې به یو قانون وي ټول پاکستان به یو پاکستاني دوه پاکستان به نه وي هغه حق به ټولو ته ملویږي چې هغه ټولو صوبو کې که هغه بلوچستان دی که سند دی که پنجاب دی خیبر پختونخوا دی چې هغه خلکو ته کوم حق ملویږي هغه به ټول پاکستان کې قانون مغه نافظ وي خو افسوس سره دا خبره کوم چې ما کورمې کې دویم پاکستان دی او پته نشته که دویم ملک یې جوړ کړی چې ما ته انصاف ولې نه ملویږي اوسه پورې ما انتظار وکړ څه کېدای شي حکومت خپلې وعدې باندې عمل وکړي خو حکومت عمل خپلې وعدې باندې ونه کړ نو نه محکمه کمیټې پرېشان کې دا فیصله وشوه چې نن به ورڅو تپوس وکړو مونه او دا د نه په ویر وه که څه بل کوم مشکلات وو حکومت سره مخکې مو تعاون کړی دی قانون پسداري کې بیا به هم کوو موږ چې دا ځای راغلي یو خپل حق ته راوتلي یو د مرګ او ژوند فیصلې سره راوتلي یو یو که نه راوتلي ما والا خلکو دا اخري او حتمي فیصله دی چې سنونه به ورکو ځنونه به ورکو څومره بلې د حق نه ویرې کړی زه به
روډ تم کوزیږم زه به مین سدې چوک څخه پړه چنار او د کوزې علاقې سره منسلک کوي. زه به سبا که تا چېرې ماته نن هغه ونه که سبا به مو دغه روډ بندوو او مرګ و ژوند فیصلې سره به درول